هغه کسان چې هغې جادو کوي په تا باندې او جادو مسلسل کوي، د دې خپل جادو نه منع کېږي نه او دې جادو کوي په تا باندې مسلسل ان تر دې چې سختې تنګ کړي. او تا ته بیا دا مسله جایزه شي د کوم عالم د ځای نه چې ته خپله دفاع وکړه، نو ته بیا تا له څه دغه ټایم کې کول پکار دی چې تا نه د عامل یا دغه په تا باندې چې څوک عمل کوي چې دا منع شي او دوی باندې دا جادو واپس شي او دوی په دې خپل قبیح فعل کې تباه شي. یعنی مسلسل دی په تا جادو کوي، یو ځل دوه دې وکړه تا خپل علاج وکړه ټیک شو، داسې مسلسل نو بعضې کسان داسې چې ته جادو توړ کړې هغوی بیا په تا جادو کوي، ته بیا توړ کړې او تنګ دی کې مسلسل داسې زیات دې تنګ کړي چې ستا بیخي تمه ختمه شي چې دا سړی به صحیح شي. نو دغه ټایم کې بیا ته به دا عمل وکړه انشاءالله. دا کم جادو کوونکی چې دی به په دې خپل جادو کې تباه شي او دا دی چې کم جادو کوي دا په دې الټه شي واپس به شي. نو هغې له به تاسو کم عمل کوئ. یو خو دا ده چې تاسو به دوه ټیمه صبح شام سهار ماښام به تاسو اووه ځل دغه وایي درود شریف وایي ټیک شو. بیا به دې پسې اووه ځل تاسو ووایئ سورې فاتحه به ووایئ، اووه ځل به اذان کوئ او اووه ځل به وایئ تاسو آیات سحر به تاسو وایئ او اووه ځل به تاسو وایئ آیات قطب ټیک شو. او اووه ځل به تاسو دې پسې بیا ووایئ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. دا آیاتونه به مکمل اخر چې څونه دي لاندې رکوع پورې به تاسو دا مکمل کوئ او بیا به دې پسې تاسو یو ځل ووایئ سورې صافات، اووه ځل به تاسو ووایئ آیت الکرسي او اووه ځل به ووایئ بیا تاسو لو انزلنا. اول به تاسو اووه ځله ووایئ درود شریف، بیا به اووه ځله ووایئ اذان ټیک شو، بیا به اووه ځل تاسو ووایئ سورې فاتحه، اووه ځل به ووایئ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. دې ځینهواله دا رکوع به مکمل ووایئ او اووه ځل به دې پسې بیا تاسو آیت الکرسي ووایئ، اووه ځل به آیات قطب ووایئ او اووه ځل به آیات سحر ووایئ او یو ځل به سورې صافات مکمل ووایئ او اووه ځل به تاسو ووایئ د سورې حشر کوم اخري آیاتونه چې دي لو انزلنا دې ځینه واخله مکمل هو العزیز الحکیم، دا به مکمل تاسو ووایئ او اووه ځل به تاسو دې پسې ووایئ معوذتین. نو انشاءالله د الله په فضل چې څوک په تاسو باندې جادو کوي یا څوک په تاسو باندې یو داسې بل قبیح فعل کولو د جادو په ذریعه باندې کول غواړي هغه به په هغې واپس کېږي الټه کېږي به. نو دا مفید عمل دی انشاءالله دا تاسو وکئ. نو د الله په فضل باندې به ستاسو دا کم تکلیف چې تاسو څوک واقع کوي دا تکلیف به په هغې باندې واپس شي. نو د ټولو نه لومبی خو دا معلومول انسان له پکار دی چې ما باندې جادو شوی هم دی او که نه. ځینې کسان هغې ته لږ تکلیف پېښ شي بس معمولي مسلې باندې په ما جادو شوی دی، په ما باندې جنات دي او په منځ کې هغې ته جسماني مسایل. نو دا په هغه وخت کې ته دا عمل کولی شي چې تا ته ښه یقین شي چې ما باندې دا جادو کېږي او د پلانکي سیټ د پلانکي د